دا ډېر اوږد پروسس دی لفان له دا به یې هغوی ته به کال کې زه په دغې کېږم نه دا به یې وټساپ ولا ته کال کې ډېر اوږد پروسس دی کېږي به ښه حل یې شته حل یې شته بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو پروګرام رابطه کې ستاسو ورور ستاسو کشر ستاسو بچی الف خان شیرپو د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 نه خبرېغه. ګرانو اوریدونکو څنګه تاسو ته پته را چې د نه پرواز دغه ورځ تاسو ځان ته پناه کړی وي او د څلورو نو ټیک تر شپږو بجو پورې دغه پروګرام زمونږ مخ په وړاندې په دغه پروګرام کې زه یوازې نه یم. په دې کې زما سره نوموړی تزیینګار نصرت حسین توپان صاحب. ګرانو کتونکو چې کله په 15 اخبارو نو توپان صاحب په دغه ضلع کې صحافت کوو. موږ پیدا نو چې زمونږ د ژوند نیم عمر چې کوم دی نه هغوی صحافت کړو. دا زموږ دپاره د فخر خبره چې په دغه پروګرام کې زمونږ ملاتړ کوي ملګرتیا کوي راځي راله او ډېرې مهمې او ګټورې خبرې را سره په دغه پروګرام کې شریکوي. ګرانو کتونکو ننني پروګرام کې به خبره ترې کوو تحریک انصاف جلسه. د دې جلسې څه اهمیت و، قوم ته څه پیدا وه، صوبې ته څه پیدا وه، په امن باندې څومره خبرې شوې، موږ څه ولیدل، تاسو څه ولیدل. تاسو هم راسره راتلی شئ په دغه پروګرام کې څوک په دې جلسه کې شریک شوي وي هغوی هم پکې کال کولی شي چې یاره دا د دې لپاره مهمه وه او دا کار پکې وشو. دویم ګرانو کتونکو تېره ورځ چې کوم سره اقوام متحده کې کوم خطاب شوی دی شهباز شریف صاحب د ملک وزیر اعظم، بیا د هغې نه مخکې د ټرمپ کاکا سره ملاقات، نو هغه ملاقات ډېر اهم دی او په هغې باندې ډېرې زیاتې خبرې کیدی شي. په هغې به نصرت حسین توپان صاحب سره خبرې ترې کوو. نور به تاسو کالز کولی شئ، په کالز باندې به هم تاسو سره خبرې ترې کوو، خو دغه جلسې باندې به اړخونه به مختلف ګورو نو په دې باندې به خبرې ترې کوو. توپان صاحب پروګرام کې راته هرکلی ویم. ډېره مننه الف خان بھائی تاسو د ریډیو دلبر د پوره مینجمنټ. نصرت حسین توپان صاحب صوبه کې یو جلسه وشوه، تحریک انصاف یو جلسه را جوړه کړې وه. جلسه چې کمدنو دغه رنګ روډ سره جوړه کړې وه. د پښتونخوا چې څومره ډېرانونه وي نو هغه دغه ځای ته راغونډېږي. دا جلسه چې دغلته نور هم شوي دي نو په دغه سړک باندې شوي دي. جمعیت علما اسلام کړې ده، بلې پارټۍ کړې ده، بلې پارټۍ کړې ده. دوی چې کوم دی نو دغه ډېران ځای خوښ کړو. موږ خپل هم دغه کې شریک شو و چې کم کارکن راغلی دی هغې بیمار کړی دی. دومره دوړه وه دومره دوړه چې هېڅ قسمه دغه ونه شو. نور خو په کولو مټ باندې د صوبایي خزانې بې درېغ استعمال و. ټیمې جنډې لګولې خلکارانو، بورډونه هغوی لګول، بلپونه هر څه. یو ځای کې ما تپوس کو یو ما سره خبره تر شو چې په دې باندې 80 کروڑ روپۍ خرچ راغلی په دې جلسه باندې، ځکه چې ټول پاکستان په سطح وه، کراچۍ نه، بلوچستان نه، پنجاب نه هم کارکنان راغلي وو، مشران خو هم راغلي وو. بل ځای کې ویل کېږي چې 2 کروړه خرچه شوې ده او دې کې هوټلې نیولې شوې وې، دغه خلکو له میلمستیا 3 ورځو نه دیره وو، دغه ځای کې تنبان لګولې شوي. نو جلسه وشوله. سرکاري وسایلو ته څنګه ګورې پیدا به یې څه وي څه وایې؟ الف خان بھائی ډېره مننه الف خان بھائی. جلسه جلوس دا د یو سیاسي جماعت بنیادي حق دی، خو دا سیاسي جماعت چې کومې جلسې جلوسونه کوي نو دا د صوبایي حکومت زیر اهتمام کېږي. لکه موږ په ړومبي ځل وینو چې یو پارټۍ په صوبه کې حکومت دی نو په هغه صوبه کې مطلب دا دی د هیلت نشته، د ایجوکیشن نشته، د لا اینډ اډر نشته. نور مطلب دا دی د ټیمه خبره تاسو وکړه نو په سیټي ایریا کې چې ګرځېدی په ځای ډېرانونه پراته دي نو چې په خاریه کې ته د ډېران د اوچتولو بندوبست نشي کولی، د نالو د څپۍ بندوبست نشي کولی. ښه غټه بله خبره چې ګورې مطلب دا دی دې وخت کې په صوبه کې او په صوبه کې بیا خصوصا د لا 400 چې دی دا په ډینګي کې پټاپ ته نو تا هسپتالونو ته فیسیلیټي نشي ورکولی، د ډینګي مریضانو دپاره چې کوم ضروریات دي نشي ورکولی. او دې خوا چې ګورې نو بیا د جلسو جلوسونو دپاره خپلې مینیګانو ته، خپلې امپیګانو ته د ټرانسپورټ په مد کې دا کوم خلک چې راځي هغوی ته رسه ورکولو په مد کې مطلب کانا وغیره وغیره هر څه پکې شامل دي. نو د هغې لپاره بیا وسایل وي، خو کله چې د قوم د مسایلو خبره راشي، د قوم د مسلو خبره راشي، قوم ته د سهولیات ورکولو خبره راشي نو هلته بیا نه وسایلي نه بل څه وي. نو الف خان ورور دا خو موږ په ړومبي ځل وینو. ما بله ورځ د اسفندیار خان هغه ټورنمنټ حوالې سره ما دروتي سره خبرې کولې نو نور ملګري ممتاز محمد دی، مصدق حاجي صاحب دی،
انیس ټکر دا ملګري مو. نو هغوی وی چې حکومتونو کې موږ هم راغلي وو، موږ به یو ضلع ته داسې جلسې لیدلې وو چې هلته به په هغه ضلع کې د هغه ضلع د سوکالۍ، د ترقۍ، د آبادۍ مطلب دا دی چې موږ اعلانات کړي او بیا هم په هغه اعلاناتو عمل کړي، پوری عمل درآمد کړي وي. دغسې 400 هم ستاسو وړاندې د 400 ته هم د مطلب دا راغلی. نو بالکل حقیقت دی 400 کې چې کوم ترقیاتي کارونه شوي دي، خو لکه وایي سیاسي جلسه نه راپکار ده. په د پارټۍ تنظیم شته که نه، لکه چې وزیرالی کوي د دې صوبې د پی ټي آی د صوبې صدر شته که نه، ایم پی آیګان شته، هغوی ته اجازت دی، ایم ان آیګانو ته اجازت دی. نو دې کې بنیادي غم دا دی چې دا جلسه کوي صوبایي حکومت، نو په هغې کې بیا خامخا به سرکاري وسایل استعمالیږي، پیسه به دا چې کومه خبره کېږي چې 70 کروړ او دا چارجي به نه وي ورکړی. دا هم د سرکار مطلب دا دی او د عوامي لکه زما د خزانې نه کوم پیسې چې به د صوبې د عوامو د مفاد دپاره استعمالیږي، کومې پیسې چې به په صوبه کې خلکو ته په هیلث کې، ایجوکیشن کې، ټي وی وغیره کې د سهولت ورکولو دپاره استعمالیږي، نو هغه پیسه په جلسه جلوس کې استعمالیږي. بیا چې تربیت ته وګورئ، علف خان وایي زه خو تللی نه یم، خو په سوشل میډیا چې څه راغلي دي، لکه د پارټۍ بعضې ډېر کرته درته لیډرانو د هغې تصدیق هم کړی، د څپلو ګزارونه شوي دي، د غدار اوازونه شوي دي، د برباد اوازونه شوي دي. نو بیا ډیسپلین هم نه وي. تاسو خبره وکړه پلانې پارټۍ جلسه کړې ډینګره، نو هغوی په حکومت کې ګورې نه را کړی، هغوی په اپوزیشن کې جلسې جلوسونه کړي دي، نو هغه یې که پار ځای کړي دي که نه. د وړو دپاره څوک نه را پاسي، د بجلی د لوډ شیډنګ دپاره نه را پاسي، اوس د ګیس لوډ شیډنګ شروع شو، د هغې دپاره څوک نه را پاسي، د لاین اډر دپاره څوک نه را پاسي، ټیومې ته د وسایلو ورکولو دپاره څوک نه را پاسي، د ډینګي کې سهولیات نشته، مطلب دا دی پیشنټ ته هغې دپاره څوک نه را پاسي، او د جلسو جلوسونو دپاره. خو د بده مرغه علف خان وایي ګورې په دې مسله و په دې زمونږ په دې صوبه کې اپوزیشن هم خاموش دی، چې په اپوزیشن کې کم ګوندونه دي نو هغه هم په دې هسې څوک یې نو هسې اپوزیشن څوک یې لکه جلسې یې مو کړې، دوی باندې چغې مو وهلې، په اسمبلی کې مو ورته وویل چې موږ درنه مخکې تاسو راپسې شئ، خو راځئ چې وفاق نه د خپل حقو مو غواړو او د مسلې چې کوم دی نو په شریکه سره حل کړو، چې د مذاکراتو خبره شي نه هغې کې ګوره هغوی تا ته چغې وایي چې موږ د حق جنګ نه کوو، موږ له خپلې پارټۍ اوټ په 1 پوینټ ایجنډا را کړې چې خان کو رها کړو، حالانکه خان په جلسه جلوس نه رها کړي، د خان دپاره به لیګل جنګ کوي که نه، خو پته نه لګي چې څه هغه بنیادي وجه ده چې دغه اړخ ته چې کومه ده پارټي نه ځي، نه په دې کې په مرکزي ورکینګ کمیټۍ کې خبره کېږي، نه په صوبایي سطح مطلب دا قیادت په دې حواله سوچ کوي چې یاره د موږ څه کوو، په دې کې خان ته پیدا سره الټه نقصان شته، پیدا نشته. ښه پرون یې چې کوم د پېښور ضلعي تنظیم دی په دې روان شوی چې جلسه یې دغه ځای کې ولې را جوړوله، دلته کې ډېر کوي چې کمیشنر پېښور چې کوم دی هغه ول سره په دې جلسې ناکامۍ کې هم هغه یو کردار ادا کړه، د هغوی د پارټۍ خلکو خبرې دي، خو داسې ځای که نه چې د ټول پېښور ډېران دغه ځای ته راځي او جلسې ته چې څوک هم تلي که نه نو هغه دې پړه لاس کېږي او الله دې زر ناظر کې هغه به ووایي د هغه ځای نه یو دوړه ختله، داسې چې څوک ګرځېدل که نه بس یو دوړه ختله، نو زم د ما د اواز چې کوم دی نو درېیمه ورځ ته زم تا مونږ میټینګ وشو. علف خان وایي دلته مو مدقه حکومت خبره لکه دا جلسه که پی ټي آی د بل چا په اقتدار کې کوله، اقتدار په دې صوبه کې را بل چا نو بیا مطلب دا دی چې په خبره کې بیا ودانم، نو د دوی خو په دې صوبه کې حکومت دغلته رسپی بندوبست ولې نو دغلته مطلب دا دی په ځای په ځای د اوبو اچولو چړقو چې ورته ویلي چې د هغې بندوبست ولې نه یې شوی، د ډیرانونو د اوچتولو بندوبست ولې نه یې شوی، بیا خو مطلب دا دی چې صوبایي حکومت په دې هرڅه کې شریک دی چې هم د دې پارټۍ حکومت دی او دا پارټي مطلب دا دی چې بې درېغه وسایل خرڅ کوي، نو دې تپوس یې ولې نه کوو. ښځه بیا ګوره د بیرسټر تقریر چې شروع شو خلکه لاړل، بیرسټر ګوهر د الیامین ګنډاپور تقریر چې شروع شو نو خلکو چغې کړې، علي محمد تقریر چې شروع شو نو خلکو چپړې اوچتې کړې وې که نه په چپړو باندې، نو بیا پکې هغه لکه قدر هم نشته که نه. نو علف خان به دا خو چې تربیت څنګه وشي که نه،
لکه دې مطلب دا دی چې د نورو خلکو په جلسو جلوسونو کې چې به دا حرکتونه کېدل د دوی کسانو به کول یا به نو دوی پې فخر کوو نن نو مقر دیمل دی په خپله ورسره کېږي اوله ورسره کېږي ورکرانو سره خو دوی مخلص نه دي که خپل د پاټۍ چې کوم ورکر دی هغې سره مخلص نه دی او حتی دا به راته زه ویم چې که صوبایي حکومت دی په مرکزي قیادت کې داسې کرتا درته مطلب دارې کسان دي یا په صوبایي قیادت کې مشته هغه ذاتې خود عمران خان سره مخلص نه دي نو ورکرانو سره به څه مخلص شي نو ورکران خو بیا خامخا بلو کېږي چغه به وایي نه نو لکه دا کوم قسم مخلوق دی دلیل منطق نه ډایرکټ کنځلې بیا د تنظیم هغه منظم کېدل نشته د مشر کشر تمیز ختم د پاټۍ به څوک د کې بس یو د اډیاله زه تاته ووي چې خلک روباسه دوي 1 کروړ خلکه به دغه کوم څومره تزیانګار چې دی نو 10,000 پورې کسان به را جمع شي وو هغه هم بار په سړکونو باندې فګر دغه کړي 4,000 کرسۍ ښودې شوې وې علب خان وایي ته 10,000 یادوې که نه زه هم که دوی په خپله ورته 10 لاکه مو وي خو دوی اعلان د 1 کروړ کړی او دا دومره بې درېغه وسایل استعمال شي د هغې لپاره نو په کار و چې دا 1 کروړ خو یې نیمې ته رسولې وې که چې 50 لاک خو وې نو د هغې څوک د زرګونو خبره کوي څوک مطلب دا دی چې لکه تا خوان کو د کاخالو تلې وې نو د داسې خلکو خبره کې بیا وزنې که نه اوس دوی مطلب دا دی لاکو کې تعداد عارف یوسف ځای وایي که نه وي دا کوم ځای کې چې دی کې جلسې شوي دي دې کې د 10,000 خلکو ګنجایش دی خو لږ کرسۍ پکې 4,000 ښودې شوي دي خلکو 10,000 ورکه یا 12,000 کا دوی د 1 کروړ خو د بې درېغه استعمال شو علب خان به دا 10 هم ولا په 10 سره نورم جمع 20 کا خو دې خو کومه خرچه چې وشو نو دې جلسې مقصد څه د دې جلسې د صوبې عوامو ته څه پیدا وخی د دې جلسې ما ته وخی چې عمران خان ته دا پیدا ورسېده دې وخت کې په جیل کې په سخته کې ما ته دا ثابته کی چې عمران خان ته څه پیدا ورسېده نو د جلسې مقصد څه شو چې ته قوم تم پیدا نشي رسولې ته خپل لیډر تم پیدا نشي رسولې بیا ستا کردار داسې دی چې ستا خپل ورکران ستا خلاف چغه پورته کوي هم په هغه جلسه کې په کومه جلسه کې چې ته په سټیج ناست یې ستا مرکزي قیادت په سټیج ناست دی هم په هغه جلسه کې ورکران چې کوم دي نو هغه بلوه کېږي د مرداباد چغې وایي هغه یا د سپلی ګزار کوي یا د بوتلو ګزارونه پکې هم شوي دی لفخان دی نو بیا دا ولې کېږي نو بیا چې سوچ کوې نو بنیادي وجه دا ده چې ته د خپل ورکر تربیت څنګه وکړې نو په هغه انداز کې چې بل سره پیش کېږي نو چې تا نه خفه شو تا مطلب دا دی د هغوی خیال ونه ساته ته په اعتماد کې نالې نو بیا به آلرډي چې کوم دی نو رد عمل همدغه راځي او د دې جلسې باره کې داسې ورو تاسو پېښور خبره وکړه پېښور تنظیم هم بایپاس شوی دی په دغه وجه هغوی مطلب دا لږ ډټ کر مخالفت هم کوي که نه داسې صوبایي قیادت هم دغه مسله ده د مرکزي قیادت هم دغه مسله ده د یو موقف دی د بل موقف دی نو په دې حال کې به ته د ډیسپلین خبره کې ډیسپلین خو هغې ځای کې چې هلته پارټي منظمي پارټي فعالي هلته تنظیم اکټیو وي نو چې تنظیم ستا 3 ګروپ وي نو بیا ته د ډیسپلین تپوس څنګه کولی شي ته د تنظیم نو تپوس څنګه کولی شي ته د ضبط تپوس څنګه کولی شي دا خو په هغه ځایونو کې کېږي چې هلته مطلب دا دی د آیین او د دستور خیال د پاټۍ د آیین خبره کوم د پاټۍ د آیین او د دستور خیال ساتلی شي د قیادت او د ورکر په منځ کې چې د اعتماد فقدان نه وي دغه رشتې بحال وي د ورکر زړه ته ګټلې وي نو بیا مطلب دا ریلته د ډیسپلین خبره هم کې او ته به د مثبت خبره هم کې نو دا خو په دې سیاسي جماعت کې سوال نه پیدا کېږي بل طوفان صاحب لکه دا جلسه را جوړه شوله جلسه کې چې هر څو مونږ بار د رشکو والا او دې خلکو سره خبرې اترې وکړې هغوی وي 3 ګنټې او 4 ګنټې باقي پاتې کسر چې کوم دی هغه له ټریفک والا پوره کړو هسې بېسې نورې لارې بندې کړې وي بیا پکې څه کسانو سپینې جنډې لاس کې دا کړې وي ما هغوی سره انټرویو وکړې نو هغوی وي چې مونږ د تیرانه راغلي وو مونږ د امن خبره کوو مونږ دا جنډې ورته بار نیغې کړې خو چا هم پکې
په امن باندې او د تیرا په حواله سره خبرونه کړه بل وزیر اعلی 15 منټه تقریر کړی دی ته نه خرچه دی کړو 5 منټه تقریر کو ینه د عمران خان تقریر بتا کتلی وی په غنټو دی و 30 منټ نه اړی کنه خو لکه ډیر نو خلکو چغې والي نو چې کله ستا خلاف چغې والي کېږي نو ته په سټیج بیا سپیچ نشي کولی نه یا دا به ته درې راکوزېږې او د هغه موقع نه به وځې که نه نو چغې خو الافغان وایي ټوله سوشل میډیا را دی نه ډکه را او بلکې که زه تا ته ویم نو په چینلو باندې هم د دې خبر وضاحت شوی چې بدنظمي وه وزیر اعلی خلاف نارې لګېدلې دي د علي محمد په دغه کې مطلب دا چې خلک را پاڅېدلي دي د برسټر ګوهر په دغه کې را پاڅېدلي دي نو یوازې سوشل میډیا خبر هم نه دی د دې را پاسې پرونه چې 3 غنټې ملاقات کړې دی اډیاله کې او بیا برسټر صاحب چې کوم بیان جاری کړ چې عمران خان په مکمل اعتماد وکړو لکه دې ځکه دا تضادات دي لکه نو دا وضاحت په څوک کوي برسټر صاحب ته ته وسرې وي یا تا حقیقت وي او تا ته خو چې علي امین ګنډافور څه ویې ورته دا خو پته نه لګي الافغان 3 غنټې خو ملاقات وکړو ملاقات یې بالکل کړی دی دننه چې څه خبرې شوي د هغې نه څوک هم نه وي خبر د هغې تصدیق باله کېږي چې عمران خان د طرف نه خبر راشي هغه طرف نه روزانه ټویټونه کېږي که نه هغوی هم په اعتماد اظهار کړی دی اعتماد اظهار بل شی دی چې آیا بار قوم ته کومه خبره کېږي چې په دغه خبرو باندې هلته مذاکرات شوي دي که نه یې شوي هغوی غواړي نن یې لرې کولی نه شي یاره دې وخت کې نه شي لرې کولی په دې نه شي چې علي امین ګنډاپور هم په دې صوبه کې یو خپل مضبوط ګروپ جوړ کړی لرکیا به ته په امپیاګانو او دې وخت کې چې په صوبه کې د پی ټي آی کم امپیاګان دي په هغې کې اکثریت چې کوم دی نو د علي امین ګنډاپور سپورټ کوي د هغه مرسته کوي نو لرکیا به ته په عدم اعتماد باندې لرکیا به ته په دې چې مطلب دا دی ورته وایي چې د اعتماد وټواله نه پارټۍ لیډر خو داسې هم کوي چې دا وزیر اعلی نه ده نو هغه به اسمبلی پراسس به ورته نه پوره کوي نو که عمران خان د بل وزیر اعلی په حق کې فیصله وکړه نو دا امکان کوي نه اعتماد یې پېشته خو یو سړی دا وایي چې په دې صوبه کې دا دی او دا دی نو دا د هغه په ایما باندې هر څه ټیک ټاک بالکل دا خبره خو څوک کوي که نه نو غلطه په دې را چې دا سیسټم د اوس نه نه روان لکه د وزیر اعلی نه ډېرې مسلې داسې شوي دي چې د عمران خان په معیار نه وي پوره د بشرا بیبي په معیار نه وي پوره هغه اقدامات چې هغه کم کړي دي د علیما خان په معیار نه پوره د پاټۍ د نورو خلکو په معیار هم نه پوره په تېر شوو جلسو جلوسونو کې چې مطلب دا په باره د لور عالم او دا چلو شو واغه چلو شو یا ستا په پېښور کې په خپل حکومت کې جلسه و په 15 منټه بعد د بالیسار نه څوک غیب شو د چا ګاډي ووته که نه نو دا ټولې خبرې دا د عمران خان مخې ته دي خو الافغان به کله چې ته په جیل کې د هغه به هم څه مجبورۍ وي چې ولې دې مطلب دا دی حالان کې هغه بیا که کوم امپیا ورته په پیور کې استعمالوي نو د هغې خلکو هم ته خلاف دې کې ډېرې ټیکنیکل مسلې دي الافغان به پارټي قیادت په اعلی ایکشن لي چې ته را پاټۍ په هغه ټیکټ کامیاب شي نو زه ساته 400 مثال درکړو دا نور پرېږده ستا د 400 15 امپیاګان دي ما ته ثابته کړه کوم یو په بیټ کامیاب شوي نو د پاټۍ قیادت په څنګه د امپیاګانو خلاف کار کوي د هغه په ټیکټ کامیاب نه دی د هغه په انتخابي نه د هغه په نوم خو کامیاب دی که د هغه په ګوره د دې نه خو ته انکار نه شي کوو د دې خلکو نه د عمران خان نوم لر که دوی د کمیټه الیکشن هم وګټه چې څه جرم وځه ودرکړه خو کله چې خبره عدالت ته لاړه شي کله چې خبره الیکشن کمیشن ته لاړه شي نو هلته به ته دا ثابتوي چې دا زما ټیکټ دا زما انتخابي نشان دا زما انتخابي نشان دی استعمال کړی او زما ټیکټ استعمال کړی او زما پکچر استعمال کړی په فلکسونو باندې یا په پوسټرو باندې زما تصویر دغه کړی نو دې خلکو خو مطلب دا دی چې چا تا ته خپله پته ده چا د ګیلاس په نوم چا د ترماس په نوم چا د اکۍ په نوم چا مطلب دا دی د فوټبال په نوم چا کټ چا ستوري سپومۍ خو مختلف نښو باندې دې خلکو الیکشن کړی دی نو پارټي به په کوم لیول باندې الیکشن کمیشن رولز به ته دلته څنګه لاګو کې سپیکر ته چې ته لیټر کې چې د رکنیت ختم کا د اسمبلی نه د کوم قانون لاندې به سپیکر ته لیټر کې هغه لارې بند دي نو چې کله تا ته هغه لارې بند دي نو بیا ته مجبوري چې ته
د علي امین ګنډاپور خلاف اکشن نشي اخیستی، نو د عمران خان مخې ته دغه هم غټ رکاوټ دی چې په قانوني سطح باندې چې کوم دی مشکلات دي. او بیا دې وخت کې هغه چې کوم دی نو که هغه باني ورته ویلی شي ورته، خو دې وخت کې د پارټۍ مرکزي قاید چې کوم دی نو دا بیرسټر ګوهر دی. صحیح. خو توپان صاحب لکه د تیرا دپاره د امن دپاره هم دې کې خبرې خو کول پکار که نه، ولته کې دا خبره کوي یاره دلته نه الیکشن نه دغه اپریشن روان دی، نه اپریشن کېږي، نه اپریشن پرېږدو، موږ د اپریشن خلاف یو، افغانستان سره چې کوم دی نو اړیکې ټینګې ساتو، هلته به تګ وي. دا خبرې پکې ملک خان وایي زه تا ته کوم هسې عام یو مثال در کوم، لکه دا نه چې 400 ډي پي یو داسې وایي، خو چې اوس په دې چوک کې ډي پي یو ودرېږي، هغوی د نستی پولیس داسې د تنګي پولیس داسې کار نه کوي، لا اینډ آرډر کې ناکام دي، نو ته ما ته دې ووایه دا به دې خندا نه کوي ځان پورې، ځکه دې خو د پولیس سربراہ دی که نو چې وزیر اعلی په جلسه کې د لا اینډ آرډر خبره کوي، ذمه داري ده چا تا ته پته لګي دا ټول ډرامې دی. ایوب خان به د 18 امینډمنټ نه بعد وزیر اعلی د هرې صوبې چې دا سپر پاور دی، د ده په صوبه کې اپریشن د ده د اپروول نه بغیر کېدی نه شي. دلته خو دا خبره هم کېږي که نه چې عمران خان وایي چې د باجوړ یا مطلب دا د ټانک وزیرستان وغیره وغیره که نه د اپریشن من خلاف یو، د دې اپروول چا ورکړی؟ آیا په دغه میټینګ کې وزیر اعلی نه ناست؟ آیا دغه اپروول وزیر اعلی نه ورکړي؟ ګوره تجزیه کار چې خبره کوي یا قام چې خبره کوي یا نن چې د پی ټي آی خپل ورکر بلوه دی د وزیر اعلی خلاف، نو په دې بلوه دی چې ته مونږ ته وایې یو څه او کې بل څه. نن سبا خو ایوب خان مې د سوشل میډیا دور دی، د پی ټي آی هر ورکر پیرې چې په دې صوبه کې اپریشن د علي امین ګنډاپور د اپروول نه بغیر نشي کېدی. اوس خو دا ډرامه شروع کړې ده ټارګېټډ اپریشن، یعنې که ټارګېټ اپریشن څه ته وایي؟ خو اپریشن دی که نه، اوس ولې دا رنګ ورکوي؟ اپریشن څه مقصد دی؟ کاروي سیکیورټي فورسز چې کومه کاروي کوي نو هغه وي ټارګېټ، هغه وي چې هغوی ته انفارمیشن ملو چې د هغې په بنیاد اپریشن کېږي. خو دوی توپان صاحب لکه نه د اسرائیلو خبرې کوي، نه د فلسطین خبرې کوي، دغه ظلمونه وردي په دې جلسو تقریرونو کې دا خبرې هم ته دغه نه کوي. اوس خبر راغی ام یو جې نیوز کې دا یو خبر راغی چې عاقب الله وزیر باپاشي د بهر چې کوم وزیر هغه استعفا ورکړه. نو ما چې تا ته ووایي که نه پارټۍ کې ډېر ټسل دی، همدغه بنیادي وجه ده چې څوک به ریزاین ورکوي، څوک به احتجاج کوي. خو بعضې وزیرانو سره کال اګریمنټ شوی دی. هغه بالکل هغه د پارټۍ اپوزیشن به پرېږدو چې اپوزیشن وي، د پارټۍ خپل خلک وي چې سمه یو بولي ده تا نه باقاعده ډیمانډ کېږي که نه، او دا منسټرۍ خپل ریټ دی. تیمور جګړه هم سل ځله په دا وضاحتې کړي دي، داسې نورو کسانو هم کړي دي، نو هغې نه خو ته انکار نه شي کولی. ایوب خان به ستا خلاف که مطلب داري او عام سړی خبره کوي هغې کې به دا نه وزن نه وي، خو کله که ستا خلاف انسټکر خبره کوي، ستا خلاف توپان خبره کوي، ستا خلاف محبوب خبره کوي، نو هغې کې به وزن په دې وي چې ته د دغې طبقې سره تعلق ساتې، ستا دغې خلکو سره ناسته پاسته ده، ستا دغه تنظیم دی. نو چې د پی ټي آی ملګري دا خبره کوي د وزیر اعلی باره کې، نو هغې ته په ښه نظر خلک په دې وجه ګوري چې دا پارټۍ ورکر دی، د هغه خبره کې وزن دی، په دغه بنیاد به ته ګوري. نو پاتې شوه ته مطلب دا دی د فلسطین او اسرائیل یو سړی د خپلې صوبې خبره نه کوي، یو سړی د خپل ریجن خبره نه کوي، یو سړی د خپل ملک خبره نه کوي، نو هغه نه ته دا توقع ساتې چې دی به د فلسطین دا خبره وکړي یا به دی د اسرائیل او د اسرائیلو خلاف خبره خو سوال نه پیدا کړي. هغې کې ډېرې وجې دي. الټه مطلب دا دی چې پراپیګنډې نور داسې که ته ایوب خان به یې وګورې که نه نن سبا ستا په دې جلسه کې خصوصا د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په څلورو خبرو کې مریم نواز ته چې کوم انداز باندې د هغې دغه استعمال شوی دی که نه،
آیا یو سیم مطلب دا دی به حیثیت سیم لکه دې وخت کې د صوبې چیف ایگزیکټیو دی وزیر اعلی د سیم دی آیا دا خبرې مده کوي اوس ګوره د پارټۍ صدر او د صوبې په وزیر اعلی کې ایوب خان به د ځمکې او د اسمان فرق دی د پارټۍ صدر صرف او صرف د هغه پارټۍ د صوبې صدر وي علي امین ګنډاپورو موږ دا منو چې راغلی د پي ټي آی د ایم پي ایګانو په هوټ دی خو دې وخت کې د دې صوبې وزیر اعلی دی چې په هغې کې نیشنل هم شامل دی ورکر شامل دی د پي ټي آی هم دی د مسلم لیگ هم دی د جے یو آی هم دی د قومي وطن پارټۍ جماعت اسلامي سیول سوسایټي تاجر برادری صحافتي برادری وکلا برادری د دې صوبې د دې ټولو دی وزیر اعلی دی صرف د پي ټي آی وزیر اعلی نه دی نو دی به بیا په هغه انداز کې د چیف ایگزیکټیو به دې خبره کوي خیبر پښتونخوا د پارټي لیډر یا پارټي ورکر به دې خبره نه کوي نو ډېره کمې ایوب خان دی د مسلو په حواله خو دا ته سوچ نشي کولی چې موجوده صوبایي حکومت به د دې صوبې د عوامو په مفاد کې بهترینې فیصلې وکړي کوټلې ګامونه پورته کړي ته ماته ووایه دې حکومت چې تېر شوی کوم اعلانات کړي یو اعلان خو یې راته ثابت کړه چې په هغې عمل درآمد شوي ځکه نن په مریم نواز تنقید کوم که نه زه پې نه کوم لکه وزیر اعلی خیبر پښتونخوا چې پکې نو یو خو دې څه وایي په میډیا ډېر راځي پارسه تصویر دی یلکه ته کارونه کوه ته به هم په میډیا ډېر ټیک ټاک خو خیر نن سبا ایوب خان به د سیاسي لیډرانو بس مطلب دا د هر سیاسي لیډر ټیک ټاک شته ولې علي امین ګنډاپور نشته د عمران خان په نوم نشته د بیرسټر ګوهر نشته د اسد قیصر نشته د جنید اکبر نشته د امیر مقام نشته د امل خان نشته د دروتی نشته ګوره دغه باندې ته نشي ګرموه سوشل میډیا ده او د سوشل میډیا د پاره مطلب دا دی چې قانون تقریبا بس پاس شو نو دغې باندې ته نشي ګرمولی ګوره ته وره کردار خبره کوې ته ما ته وښایه تا ته پته لګي اوس نوی چې کومه منصوبه راله ستا ماشوم ډیلیوري والې سره خبره ته چې په لومړي فرصت کې لاړ شي او چیکاپ وکړې ستا انټري وشي نو تا ته میډیسن هم میلو شي دوایان هم درته میلو شي تا ته 3000 روپۍ میلو شي په پنجاب کې په پنجاب د هغې نه بعد چې کله ستا د ماشوم مسله وي او ته په هسپتال کې اډمټ شوې نو تا ته میډیسن هم میلاویږي ستا د ماشوم علاج به هم کېږي ستا د کورودان علاج به هم کېږي او ستا اکاونټ ته به 14000 روپۍ هم راځي هغه که ستا اکاونټ په دي پیسه وي او که په جیز کې شي اوس ته ما ته ووایه نو که دا خبرې په ټیک ټاک راکړي نو خلک خو پې خفه کېږي نه که دا خبرې په فیسبوک یا په واټساپ ګروپونو کې راچي خلک ځکه د هغې عوامو لپاره اقدامات دي که هغه ایوب خان بوی او عملي دي تیار چته والې سره ګورې که هغه ته مطلب داري د موټر سایکلو حوالې سره ګورې که هغه ته د خلکو ته چې کوم دی نو نور سکالرشپ یا لیپټاپ یا مطلب دی حتی دا ګورم رمضان پیکیج وګوره زکات وګوره نور مطلب دا چې د دنیا سهولیات په زرګونو په هره خاریه کې په زرګونو خلکو ته 3 مرلې او 5 مرلې او 7 مرلې پلاټ دغه شو ښه په زرګونو خلکو ته د 15 لاک نه واله تر د 50 لاک روپو پورې بلا سود قرضه میلاو شوه د کور دپاره دا پکې شرط دی چې کور به پې جوړی دا پکې شرط دی چې روزګار به پې کوي عیاشي به نه کوي فضول به نه استعمال بلا سود ته یاره ما له داسې اقدامات راکه ما ته هغه فیسیلیټي راکه کم سهولیات کم فیسیلیټي چې پنجاب ګورنمنټ خپل قام ته ورکوي که هغه دروازې 2 ټیک ټاکه جوړوي ته دروازې لږ جوړوه زه به شیر یاره د هغې په نیمه دې راکړي هم خلک مطلب دا دی دویم 10 ټیکټه چې هغه 2 جوړوي دې دې لږ جوړوي د دې خیبر پښتونخوا قام به هم شیر کوي موږ به هم وله جوړوو موږ به هم وله جوړو خو ما ته دې سهولت خو راکړي که نه نو یاره زما علاج نشته زما نه د سرکاري سکولونو هسپتالونو دغه ارادېرې ده بېله خبره ده چې هایکورټ مطلب دا دی هغه دغه فلحال سسپنډ کړی دی تعلیمي ادارې پرایویټ کې هیلت ادارې هسپتالونه پرایویټ کې
نو ته ما ته ووایه ته ما له راکې څه نو نو علب خان به بالکل. مشکلات مطلب شته دي ګرانو کتونکو 65 15 093 مې ستاسو کال ځخ چې تاسو وایي هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام امام جی بھائی خیر خیر دی جی تاسو خیر آج اللہ عزتمن کا طوفان سے تم سلاموں کا وعلیکم السلام السلام شیر افریدائی و شیر افریدی سے برکالی جاتا ہے ورور مې یو علب خان شیرپو ناسته ښه تاسو ته دی نعم جي په نظر ګوره غم د مونږ رور دی خو دا علب خان شیرپو ناسته دی ہاں جی بالکل غیر علب خان سے بو جی 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 زه نور خبرې نه کوم صرف دا یو خبره به وکړم چې دا ډاکټر صاحب صاحب هغه له مبارکي ورکړې او ورکرانو له به کامیابه جلسه ها جی نو دا حالات څنګه وو د مبارکي ورکول نو زه دې خبرې ته حیران یم بس وسره کې زه ډېره مهرباني به دې وخت الله خبره ډېر مننه شیر افریدی صاحب ډېر زیاته مننه 65 15 093 میں ګران اردن کو بالکل لاته شیخ هلو السلام علیکم هلو بالکل ګران کوتونکو تاسو کال دخلو تاسو پروګرام را بهته د FM 93 دی دا یم علب خان شیرپو ما سره موجود دی نسبت حسین توپان صاحب خبره ترې چې کوم داسې ملګری وي جلسې له تری وي هغوی به خپل لاس سره دغه شریکول شي هلو السلام علیکم هلو لاین باندې ډېر زیات رش دی او د هغې په وجه باندې زموږ نمبر چې کوم دی هلو السلام علیکم پروډوسر صاحب ته چې پروډوسر صاحب لاین کې څه مسله ده کال راځي او کال چې کوم دی نه ده کېږي هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب څوک کوم دی نه जरी खबरी खूब निसत है ना نیازری کا کار کلی درته आलम खान वाले टाटा पर तूफान सब का पर खुद प्रोग्राम केयर कली में مننه ورور ډېره مننه څنګه یې خې جی تاسو دعاګانې روایه زه به دا خبرو کوم چې زمونږ دا صوبه چې کوم دا نو دا دیارلس کالو شو چې دې ټولګي حکومت ته ملو شوې ده بالکل او کومه کا چې موږ د ترقه مخ بالکل نه لیدلې بدمنی دلته ډېره داسې کې د صحت ماحول زمونږ خراب دی تعلیمي نظام زمونږ خراب دی جی جی نو څه داسې سہولیات چې کوم دی نو دې عوامو له ورکړي په ګرانۍ باندې پکې خبره نه کېږي دا یې نه نمیتنو که چې ټماټر وختي ما په 300 کیلو راغشتي دي بالکل په 300 کیلو دي بالکل نو د غریب سړي نه د جاریمال سړي د وسه چې کوم دی نو بالکل ووته چې هغه خپل ځانونه نشي زه د قسم دی که د دې نه دونه سخت وخت سخت ټیم په دې زندګۍ کې ما لیدلی بالکل لکه دا اوس موجوده چې دی نو تاسو په دې اورو باندې خبرې کوئ دا د اورو کسرې ته داسې بلې صوبه کې دا ګران هر یو شي اسمان سره خبرې کوي اسکول تعلیم نظام تباه دی باندې خو نه اورېدي نو خبره نه کېږي داسې کار دی صرف جلسې او جلسې او جلسې او صرف ته د بلې جلسو باندې دي قوم نه ورکړه او دیو کا عمران خان صاحب له طوفان څخه خبرې چې څه ورکړه بالکل سرکار بالکل نه راجلسي بلسونه دې خو یې وایي چې کوم دې د پیسې دې خو دې ټولې سپې وایي راځي بالکل همداسې ده د پکار د دې چې تاسو کاروي او د دې کارونه کوي یوازې په دې په جلسې او جلسې بلکې ما سره دې شوی او دې داخل نشته دې داخل نشته په خپل کې لګاري صحیح ډېره زیاته مننه نیاز علي کاکا اواز دې دغه کېږي توپان صاحب دوی د اجرت چې کوم دی دیاړي که نه 40000 دا مقرر کړی ده د 400 هسپتال کې 24 داسې ملازمین دي چې 32000 تنخواه وه اوس چې دا میاشت تنخواه واخېسته نو 21000 یې واخېسته نو هغه ولې کمه یې کړه نو چې د سرکار خپل اجرت مطابق نه ورکوي نو عام ولس په چې کوم دی
کوم ځای نه به ورکړي که نه نو دا دلته 400 هسپتال کې ما ته ملازمین راټول شي داسې ډېرو ځایونو کې هم دا مسلې دي. هلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. صحیح ہے. خیر دی جی. خیر دی جی. خدا نه خبركم رحم الله. ملا سے برکلی درته ایم جی سبا وای. خیر کی تاسو خیر. خیر دی. جلسه مطابق تاسو تاسو د خپل ټاپک کې. جی جی. او دا د کار شوی د دې جلسې نه تقریبا چې بيزل شلو د مخکې د سیر راغلی ده نه. خجی. دا چانس دی ټول هغه دې کارو کې د خپل کې تاسو ته یو کوونه د مليون نشي ده نه. دا د کندو پیسې وی. دا د کوونه پیسې دې علاقه راغلی وي. خجی. انا زموږ کونسل ته. خجی. او دا څنګه خبره او هغه بیا ورته ټول تاسو ټول دا باندې کنه. او مستعار خبره ځات چاکره ویرا او یا له بل خبره زیاده کې جوړه و کړو دا نه لا یو کړو ایشو دا دې راځي چې یو خبره راځي لکه دا خو دې ته دیاري خلکو له وړي خلکو سره ذکر دي ها زه دې ته شوقه ونداله په مرتاج علاقه ده نه او یو دې نه په ټول یاره چې بشمیره کې نو تاسو کسان به دې نه کړي نه څه پته دشته چې څونه دیاړي به ور کړی. دا ته وایي چې ته وروړې دې کونسل دی کنه. او یاره په دې کې تقریبا د دې نه بس یو پلان کوش کې خلک کسان تقریبا لا بل لا دولس دا د ګونډا خو خپل کړي دا نه د پلان کوش کې دي. او ما په خیر کې تاسو ومه دا ولاړ خو ټول دې شوقه ما ټول شل داري نه درولې ابم تشو ایش دا هڅه د علی خان ته نه مخکې یره ما تاسو چې دا خبرو کړو ما د 400 د یو گاډي ویډیو کړی د ما سره په ریکارډ د چې درې کسه په پلان کوچ کې ناست او یندا که دا خبره اور اول به زه خپل کې خبرو کوم څنګه بدلی کې ولا کوم د پیسې کې دا تسخیم شو کنه دا تاسو نه را په ورکړل خجی دا خو وی چې دا پلان جوړ باندې جوړ سره او موږ سره خامخاله دې په دې ګرځي دا د ایتلا ما خپل راځي دا چې مخ نه بلار جو بل ته نو ماشاءالله یې سم نشته او دا جواب هغه چې خو باغم بدلې څه نه بچینو دا خو په شاله غریره مې وایي ګران کوم تاسو دا غیر خبره وره دي. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خبره ده کنه. جی رسول خان صاحب. دې کوم دا غونډګان دي چې هو لزار کې وي کنه خدمت روپۍ ولګولې او نو دا پیسې د غریب په دې دغه ولې نه لګولې په دې خلکو له دغه ورکړې سہولت ورکړې داوړې ارزان کړې دغه کړې هیڅ وي بل دا خبره ده چې دې د اسکولونو پبلیک کول کړه او دې په زورونو کسان ساتلي دي د باندې پیسې ورکړي پیشوي استادان دي کنه نو هغه خلک دې راوستو پیشوي او هغه په دا کوچي دا پبلیک ته دي کنه ناغي مې خلای کو تاغه بسرات کې پیشوي موږ هم دا اسکولونو ولې چې څو کال نو دا خپې ماته کې اسکول موږ ورکوو موږ خپل کور ولې نه جوړو پیشوي چې دا د پبلیک کې موږ خپل کور ولې نه جوړو کنه نو دا ټول دې چې شورا غونډولو ته او بل دا وام دي نه پاتې او نه دا کېږي او ورکرانې غریبانان غار کړل هغه هم ساته ورکړه که تاسو څه وایي چې عمران او غونډاپور دا یو خولې دي او دغه پکې سیټ دی که درسیټ دی دې شي کنه دا یو خولې دي دا د تیران بچو سره میلاو دي تېره شوې دلته حکومت کوي او دا وګړي چې لري کړی دا راوستلي چاو دا راوستي هغه خلکو چې وسیله لري کولې چې ورته دي کولې وسلام. ډېره مننه چې ډېره مننه رسول خان صاحب دغه کال او تاسو ورې د مومندو نه کال کړو. هلو السلام علیکم. جی جناب आवाज ډېر سلو دی جی. وعلیکم السلام حبیب افریدی خبر حبیب افریدی صاحب ورکلی درته یم الله دې وبخښه الله دې من ته غواړم ملګرو ته دې سلامونه. وعلیکم السلام. او په تاسو سره په ځکه کارچو نور په تاسو نه خو څه نه پاتې شي چې نصیحت په نه په هان وصل نه چې سړی اوس باندې څه کوي کنه. او
او چې دا خبره نه شو کړې دا په دا وړه کې بند کنه نو کې دې سره خلکو کې د غیرت راغلو نو کنه په سره راوته او او نو چې دا څوره بدامني کنه دا د دې حکومت دا غلطه پالیسو وجه ده ګوره ها دا نه دای جوړی دا به کوم نه پورا کوي په 1000 روپیو 500 دیارې باندې خدا نه اوس دا وی کوم نه تکران او دا مختلف قسم پتی دا رقم نه پورا کوي او دا غلې ورته او دا آرام کارونه وکړي کنه اوس حبیب پریدي صاحب داسې اورو چې کم خلک روان دي افغانستان ته نو هغه غنم ځان سره وړي نه غنم دا قلت چې کم دي ځان په دې صوبه کې لا نو ترجیح نو افغانستان خو زمونږ نه نفرت کوي کنه هغه وایي زمونږ پاکستان دشمن ده او هغه په تر هموت په جنگونه وکړو تر اوسه پورې دا دشمنی نه مونږ نه خالي خپل کور مدار اوران وی ګاټ په افغانستان کې هغه سني سره او زمونږ پاکستان د تار پتار په لوکنه او نفرت کوي زمونږ نو وفاقي حکومت فیصله وکړه او پی ټی آی والا و چې نه دوی سره خبرې کول دي نو نورې خبرې وسره کم ځای کې څه خبرې وسره کې نه نه پی ټی آی نه خو پاتې دا سرکی په دوه بازان سرګان کلو کنه خو دا خو ټوله جړ مار دي او چې کومه پاتې کتل مخفل او ور کړه زنده باد کار نه کړه کنه جی جی خو چې دروغ بنوایم کنه بالکل پکار ده دا سرګان کو دا چې نور پټونه کم ریجکټ کوي کسان دي کنه هغه په دې عمران خان په نوم باندې دې مې سراغل دا لوټ ماري شروع کړه صحیح 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 ډیر زیات مننه حبیب پریدي صاحب ډیر مننه مهرباني ګرانو کتونکو حبیب پریدي صاحب صفا خبرې کوي او د هر پروګرام کې کال کوي او داسې یو ټیم چې موږ سره په چیړ کو موږ سره په ډیر تیزېده خو اجتماعي سوچ لري او اجتماعي سوچ لرونکي دا ډیر کم خلک وي چې هغه چرته غلطي وشي او غلطي چې کم دین هغه بیا ومني هلو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو چې دې سپ پرېمو شو کله وکړو ډیر مننه تاسو ښه بالکل تاسو دعاګانې طوفان چې ته خو مازه کوي چې سیلې شه کنه طوفان د اردو کې راځي کنه سیلې کې کوي کنه سره هاي دا چې دا هلکان وو چې یو اصلي کې ملنګ کړی دی او نو یو ورو دا کوم یو دې چیرې مونږ درې کړ ها نو ته یې بنوري صاحب आवाज ډیر ناراضي یاره حاجی او خبر دي او صحیح دي حاجی نو تاسو چې لکه په دې نه موږ د دې نه بار شو کنه او مثلا لکه موږ یوازې څنګه چې طوفان څخه د موږ څنګه تاسو موږ چې لکه یوازې په شان په تور دا دې د ټولې چې وې دې بلاره کنه دې یوازې د پیچې نه دي بالکل ایکټیو پوسټ نو ایکټیو پوسټ اته ټول دې د پاره بیا دا څه سنټر ته څه باندې نه ټول پاکستان د پاره او لکه چې په صرف دا ارزو کوم چې شابه شي چې په کوم کوم چې ایکټیو او پاکستان نه هغه چې سعودي عرب سره کوم معاهده وکړه دا هغه په اړه چې دا هغه پاکستان ته ضرورت رسیدي یا مثال په توګه تاسو ته وکړي چې به خبرو کې نو چې ټرمپ سره لکه فرض کا خبره ترې په سیداګي پاکستان ته ضرورت رسیدي لکه دا پاکستان صرف پنجاب پاکستان دی چې لکه موږ وایو چې مریم نواز دا کوي مریم نواز دا کوي مریم نواز دا کوي مریم نواز په خپل کوي خو لکه دا پاکستان دی خو د پاکستان وزیر اعظم دی خو د پنجاب وزیر اعظم نه دی کنه لکه موږ ته پرې چې موږ مسله موږ ته دي په ګورګورې کې چې ستاسو د فاتح سره کې سره او ته دا شي دي دا چې ته کارګر کې چې ستاسو ته په پښتونخوا کې نشته ها که سره سکتیل دی نو تیل د دې نه ډایرکټ په پایپ لاین چې دا ګورګورې نه او لکه ټنډې ته دی هغه چې یا چې پایپ کې صفه کې یا څه کې نو مسلې زمونږ لکه یوازې دا نه دي چې پیټوي په خپل ځای باندې داغي کوتا ہے داغي خلطه داغي دا مسلې چې دي په خپل ځای دي ولکه موږ له او د حساب د طرف موږ لکه موږ ته مسلې دي کنه لکه د پیټوي دا بنوري صاحب موږ د وفاق ته ایمنګان لګلې دي ابل ما یو ویډیو کړل دلته کې تخپل وابړه خوست لاړ شخص کم سب ډیویژن دی نلته د گاډو د تیلو پیسې نشته ما تاسو هغه خبره موري نو لکه دا ګونګیان بل تسوي نو
تاسو چې ویل هغه ما اورېدې که او نه جی ایمنیګان هم بېشکه لېږلي لکه موږ ته زه به ډایرکټ او وطن سره پارټي په خپله نه اکسپټ کوي زه به د پي کې په باندې خبره وکړم که نه لکه هغې د پي ټي آی مثال په توګه ټکټ ورکړو بل کس لا منځ کې پکې اختیار راغی نو تا ته پته چې اختیار پیسې ورکړي نو اختیار خو د سره هغه په پي ټي آی د سره چې کوم په اقتدار کې هغې خو دا زمونږ ممبر نه دی نو لکه دې به څه کوي دغه شانتې که موږ مثال په طور به سرګوهر لېږلی دغه نو لکه څنګه چې طوفان صاحب وویل چې هغې خو په 1.8 نه باندې خلکو وله اوټ ورکړی چې عمران خان به رها شوی د هغې خو دې خبرو څخه کار نشته خو دا زمونږ په دې پښتونخوا کې لکه نورې سیاسي پارټۍ خو دي که نه هغې کې دې عوامو له دې خبرې زور ورکوي چې تاسو پي ټي آی په درېیم ځل باندې راوسته نو لکه بیا خو دې دغه وکړي لکه ټیک وي په دغه حساب باندې خو ټیک وي چې موږ پکې اواز نه پورته کوو چې بس تاسو پرېږدو پي ټي آی هم پرېږده داسې بنوري صاحب د خیدر خان وخت به دغه کړو هغه به د پنجاب ته بړه بای وي خو ډېر په چل ول کې به یې کار ایسته نو دوی خو د چې ورته وایي سیلاب له پیسې رالېږم نو موږ ته د پیسو ضرورت نشته امداد د سرکونو موږ ته د دې ضرورت نشته نو دوی خو د هېڅ هم نه غواړي که نه دوی سره خو د قوم غمړو شته نه که نه ګوره دوی خو سنټر له پیسې ورکوي که نه لکه دوی خو دونه مالدار دي نو لکه موږ به دې دا ګیله زما او ستا بې بسه ده که نه هلته ورکر هم خوشحاله دی ورکر هم وایي چې کوتاهۍ په خپل ځای دي که نه زه خو د هغې خبره نه کوم د دې کوتاهۍ خو په خپل ځای دي که نه د دې خامۍ د دې غلطۍ په خپل ځای دي لکه ستا د بي آر ټي دا تر اوسه پورې کمپلیټ نه ده نو هغه ما خو ورته وویل چې هغه په خپل ځای دي زه د هغې نه بار خبره کوم لکه مثال په طور په پاکستان کې نه جمهوریت دی او نه ماشاءالله ده نو اخر د قوم د پاکستاني قوم به زه خبره کوم چې د پاکستاني قوم اخر دونه بد څه کړي دي چې مثال په طور اکه پنجاب وله اوټ ورکړی دی اکه وله کې پي کې کې نه اوټ ورکړی دی اکه سند اوټ ورکړی اکه بلوچي اوټ ورکړی دا کوم اوټ چې مثال په طور په بلوچستان کې بل دی دا کوم اوټ چې دلته په خیبر پښتونخوا کې بل دی نو ته په خپله سوچ کوه اخر دا پارټي به بې پي دا نورې پارټۍ به څه کوي که جماعت اسلامي ده که ان پي ده که شیرپاو دی که پیپل پارټي ده نو لکه زه د دې خبره کوم زه ورته د پي ټي آی خو غلطۍ دي که نه هغه په خپل ځای دي قوم خو دوی له هم اوټ ورکړی لکه اسفندیار خانسي له چې ته 67,000 نه ته 82,000 پورې اوټ اخیستی دی نو لکه ده له خو هم چا اوټ ورکړی دی که نه په دې حقه باندې ان پریکټس کې ده له اوټ خلکو ورکړی دی که نه نو اخر دی به څه کوي دغه شانتې شیرپاو خان لکه یو نیم سل اوټ خو شیرپاو خان نه دی اخیستی که نه اوټ خو خلکو ورکړی دی که نه نو اخر دی به څه کوي دغه شانتې جماعت اسلامي له خلکو اوټ خو ورکړی دی که نه نو دی به څه کوي دی به د دې قوم اواز نه اوچتوي لکه موږ خو د پي ټي آی نه د پي ټي آی خو غلطۍ دي هغو په خپل ځای دي که نه چې په جلسه باندې 80 کروړه یا مثال 1 ارب روپۍ لګوي هغه دي که نه دا اواز دا خبره به څوک اوچتوي صحیح بنوري صاحب دمې طرف ته ځو او بس ستا په دې خبرو باندې انشاءالله په دویمه شیبه کې خبرې کوو ښه جي ډېره زیاته مننه ګرانو اورېدونکو دمې په لازو دمې نه پس بیا راځو ته چېرته مه ځې زموږ سره تیار یم دې دمه کې مونږ کولی شو